بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو نبی علیہ السلام د منافق درې علامات ذکر کړي دي. په هغه علاماتو کې یوه علامه دا ده چې څه وخت دی خبره کوي دروغ وایي. دروغ چې کوم ده دا اوله علامه نبی علیہ السلام د منافق دا ذکر کړې ده. اوس داسې انسانان شته چې په ظاهره په خوله یو وایي په عمل کې بل وي. په خوله باندې یوه خبره عملي طور د هغه انکار کوي. په عمل باندې یو شی ثابتوي په خوله باندې بل شی ثابتوي. نو دا شی موږ نن ثابتوو چې دا کوم بریلوی دی زموږ په علاقه کې دی او دی د بریلویت هم انکار کوي او د سیفیت هم انکار کوي. وایي زه نه سیفي یم نه بریلوی یم. دا قولونه تاسو واورئ. په دا دواړو کې یوه قول کې دی وایي زه سیفي نه یم، په دا بل قول کې وایي زه بریلوی نه یم. چې په عمل کې بیا دی اعمال د بریلویانو هم کوي اور اعمال د سیفیانو هم کوي. د سیفیانو د بریلویانو تایید هم کوي. پر پیر صاحب الرحمن باندې چې زه بد نه وایم، ما د هغه بد نه دي لیدلي، ما د هغه بد نه دي راته معلوم. ما د هغه شاګردان لیدلي دي چې په هغه کې شهید نابغه تقبله الله زما استاد دي چې لوړ یې نوم هم لیکلی دي. نو ما د هغه شاګردان لیدلي دي، هغه ښه خلک دي، هغه جوړ خلک دي. ما چې د هغه مریدان لیدلي دي هغه مې جوړ لیدلي دي. که چیرې بیا داسې وسي چې اوس ماته یو څوک د پیر صاحب الرحمن داسې شیان ښکاره کړي چې هغه په سند رسېدلي د دوی او دوی اقرار په کوي چې دا زموږ دي او هغه د مذهب و د اهل سنت د نظریې سره مخالف شي، زه به علی الاعلان لکه پر بل چا چې رد کوم پر دوی به هم کوم. د دې پیر صاحب الرحمن په موریدانو کې یو مورید دی په دې کراچي کې د احمد علي شاه سیفي په نامه. ما څو ورځې مخکې دا خبره وکړه. هغه یو کتاب لیکلی دی د حسام سیفیې په نامه باندې د دیوبند اکابرین علما کرام باندې رد کړي دي. ما هم په تقریرو کې رد پر کړي دي. تاسو د سیفي دا خبره واورېده چې ما پر د احمد علي شاه سیفي باندې رد کړی دی چې د علماء دیوبند خلاف د ډېر بکواسات کړي دي. هغه تقریر تاسو پیش کړي چې کوم تقریر دی؟ هم مې په تحریر کې اراده ده ورته ان شاء الله تحریر پسې لیکم چې د هغه مخالفت به کوم، د هغه رد به کوم. ځکه زه په تحریر کې زما ورته اراده ده. زما خو دا نه دی خیال چې تر قیامت دا دعوه دی پوره کړي او دغه شی دی وکړي. دیوبند علماو ته موږ د اولیاو نظر لرو. که د هر چا په نامه که د سیفي په نامه څوک پر د اکابرینو لګېږي زه پر هغه رد کوم، که د دیوبندي په نامه پر لګېږي که د بریلوي پر نامه لګېږي دا زموږ مشران دي، زموږ کار. دلته دی وایي چې هر څوک پر لګېږي د هغه زه رد کوم. نو دا یا شاه بادشاه چې کوم بکواسات د علماء دیوبند خلاف دي او د مولانا سرفراز خان صفدر خلاف دي، نو آیا دغه عبدالخالق سیفي دغه شان نه دی اورېدلي چې هغه ګس علماء دیوبند ته ښکنځاوې کوي؟ نو اوس موږ انتظار یو چې دی به څه ټیم د احمد علي شاه سیفي او د ایاز باچا سیفي خلاف دی تقریر کوي یا به په تحریر کې دا غلط کوي. زما خو دا نه دی خیال چې تر قیامت دا شی دی وکړي. هغه مسلو باندې عمل هم کوي، د هغو دعوت هم چلی و خلکو لره. نو دا چې شلو دا د دلالت دی په دې خبره باندې چې دا سړی چې کوم دی هغه صرف په خوله باندې وایي چې زه نه بریلوی یم نه سیفي یم. ویلي چې زه سیفي نه یم، خو البته د هغه سیفیت چې زما استاد نابغه شهید غلام حضرت تقبله الله د کم سیفیت ترجماني کړې ده د هغه سره نظریاتي اختلاف نه لرم. حالانکه حقیقت کې هم سیفي دي هم بریلوی دي. په دې باندې موږ څه دلایل وایو؟ اول دلیل دا دی چې د زموږ خلاف یو کتاب لیکلی و السیف القادري لرد تلبیسات الشیراني. په دې کې د خپل تعارف لیکلی ولو، نو په هغه کې خاص هغه تعارف یې لیکلی دی چې کوم پیر سیف الرحمن د خپل ځان دا کړی دی. پیر سیف الرحمن باندې چې اعتراضونه وسو چې ته دیوبندي یې که بریلوی یې پلانه یې څه شي ځان وضاحت وکړه. نو ده ویلي چې زه حنفي یم ماتوریدي یم، وینې اهل سنت والجماعت یم، دیوبندی نه یم بریلوی نه یم پلانه. دا تعارف تاسو وګورئ چې په السیف القادري کې کم تعارف کړی دی د خپل ځان بعینه. دا تعارف پیر سیف الرحمن کړی دی په هدایت السالکین کې. دویم دا دی چې موږ دی سیفي دی. دلیل پر سیفیت دا دی چې علماء دیوبند پیر سیف الرحمن باندې د زندیق فتوا لګولې ده. مشهوره پوسټر دی تاسو ویلدلي، په دې کې د مفتي فرید صاحب رحمه الله او دا رقم د حقانی د پېښور د نورو او زموږ د بلوچستان د کوټې د علماء کرامو د خطونو پر هغه باندې موجود دي چې دا سړی زندیق دی. دا
او دغه زندګي پیر ته دا سیفي چې کوم دی هغه رحمه الله ورته وایي. ته ولې رحمت پر وایه رحمه الله ولې ورسره وایه؟ زه اوس هم وایم چې پیر صیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه په دا خاطر وایم چې زه هغه مؤمن بولم، مسلمان یې بولم، د هغه علما شاګردان مریدان ما لیدل دي. وایي زه رحمه الله ورته وایم، ما ته تر اوسه د بدي نه ده معلومه سوې. او دریم دلیل دا دی د ده پر سیفیت باندې چې دی غلام حضرت چې د پیر صیف الرحمن خاص شاګرد یې وبوله یا مرید وبوله، د هغه د نظریاتو ترویج کوي، تشهیر کوي، د هغه صفات بیانوي او هغه معیار حق بولي. دومره قدر غول وکړي چې دغه ګمراه سړی دې ته دی چې شوی دی معیار حق وایي. یو داسې نازولی څوک را کړی و لکه شهید سعید نابغة العصر استادنا و استاد العلماء الشهید الشیخ غلام حضرت غلام تقبله الله. اله العالمین دې په جنتو کې هغه لوړې درجې ورنصیب کړي. زموږ په زمانه کې چې د څومره قدر د مذهب حق ادا کوي هغه حق بل چا نه دی ور ادا کړی. موږ د هغه په نامه فخر کوو. د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی. موږ د هغه په نامه فخر کوو. د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی. د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي. د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي. زه خو همیشه ما بیانو کې ویلي دي دا زموږ د علاقې پنجپیریانو هم په دې باندې په ما پسې نشریات کوي. دا زه فخرن وایم. زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم. دا زه فخرن وایم. زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم. دی و دا رقم ګمراهان ته هم چې شوی معیار حق وایي. او بل دلیل دا دی چې تاسو وګورئ دی چې کوم کمره خاص ده د هغه تصویران چې د پر نیټ باندې جاري کړي دي په هغه کې د غلام حضرت سیفي نوم چې کوم دی هغه بالکل خپل سر ته لوړ لیکلی دی. دومره ما د هغه بد نه دي راته معلوم. ما د هغه شاګردان لیدلي دي چې په هغه کې شهید نابغه تقبله الله زما استاد دي چې لوړ یې نوم هم لیکلی دي. قدر د هغه احترام او عزت یې کوي. وی دي کې استاد دی د رهنما دی، لیکن دا دې نه وایي چې زه صیفي نه یم. هیواد د هغه د نظریاتو ترویج کوي او بیا د هغه تایید هم کوي، بیا معیار حق هم بولي او سات سات دا انکار بیا خوند نه کوي. ودې وایي چې بس دا زما استاد دی، د نظریاتو ترویج کوم، تایید یې کوم اور زه مکمل صیفي یم. نو به د خلکو بیا دغه شبهات ختم سي. یو طرف ته نوم هلته لیکل، بل طرف ته خوله باندې معیار حق بلل او بل طرف دغه د نظریاتو تایید و ترویج کول، وینې پر هغه باندې سرونه ماتول او بل طرف ته بیا وایه چې زه صیفي نه یم. دلیل دا دی چې تاسو ولیدل دا اوس چې کوم د شیخ رحیم الله حقاني سره د جناب چې کومه مکالمه راله او بیا د مجلس تر مناظرې ورسېدی، نو تاسو وګورئ چې د ده په دفاع کې څوک راولاړ سولو. د ده دپاره ویډیوګانې چا وکړې؟ د هغه صیفیان راولاړ سولو، د ده په تایید کې ویډیوګانې وکړې، د ده د چیلنج تایید یې وکړي، د ده دفاع یې وکړه. لکه ایاز باچا صیفي علی الاعلان یې وویل چې دا زموږ د اهل سنتو دا مناظر دی. دا نو هغه ځان ته اهل سنت وایي او دی د هغو مناظر دی او دلته دی انکار کوي زه صیفي نه یم. نو چې ایاز باچا رقم سړی تا خپل مناظر بولي او بیا دا وایي چې زه به مناظر یم ته به معاون یې یا به ته مناظر یې زه به دې معاون یم، نو بالا صیفیت غوږونه نه لري. صیفي بس دغه ته وایي چې د هغه د نظریاتو تایید کوي، د هغه د نظریاتو ترویج کوي، هغه معیار حق بولي اور صیفیان هم دا وایي چې دا زموږ چیش دی دا مناظر دی. دا او بل دا دی چې په مناظره کې دا اوس کم نماینده ټاکلی دی، دا د کم جماعت سره تعلق لري؟ تاسو وګورئ د همدرد مولوي صاحب چې دی بولي دا د کم جماعت سره تعلق لري؟ ټول ته معلوم دی چې دا مشهوره صیفي دی. دا نو صیفیان ستا نمایندګان دي، د صیفیانو د نظریې ته ترویج کوي، صیفیت خورئ، صیفیان دي استادان دي، په هغو باندې فخر هم کوي. د هغه د نظریې څخه یو انچ دومره نه شاته ځې نه مخکې ځې، دا تا خپله دا قولونه کړي او بیا هم ته وایې زه صیفي نه یم. او بل دا دلیل دی چې څه وخت
د مفتي ندیم صاحب حفظه الله سره د مکالمه راله په دا مسایلو باندې. په هغه وخت کې مفتي ندیم صاحب د غلام حضرت خلاف یو خبره وکړه چې د نظریات یې ګمراه کن دي. نو په دا خبره باندې بیا سیفیان ډېر راوغورځېدل د سرحد څه تر کوټې پورې تر افغانستانه پورې. تاسو وګورئ هغه ویډیوګانې اوس هم موجود دي په نیټ باندې. نو دغه خبرې د عبدالخالق په تایید کې او د غلام حضرت په دفاع کې او د مفتي ندیم د جواب دپاره ټول صیفیان راوغورځېدل. نو بیا هم دی وایي زه صیفي نه یم، پته نه دا صیفي اوس څه ته وایي. او بل دلیل دا دی د ده د بریلویتوب ده. دا مشهور زمانه بریلوی څه دی؟ کمال قادري چې وایي زه حافظ الحدیث یم. او بیا ساجد الرحمن نقشبندي، ساجد خان نقشبندي، هغه له ټلیفون کړی دی. په هغه ټلیفون کې د څه پوښتنه کوي د حدیثو او بیا دی د سیاسته د یو حدیث سره د سند هم نشي ورته وایي. دغه دروغجن قوم دغه چې کوم دی دا حافظ حدیث. دا کمال قادري مشهور بریلوی دی، معلوم دی. دغه پروګرامونه پر دغه د بریلویان پر چینل باندې سوي دي او زه هر وخت یو ګنټه ګورم دغه چینل او ډېر ښه چینل دی. او مسایل چې کوم دی هغه بالکل د بریلویان دي. خو معلوم سړی چې بریلوی دی دا دی جلسو له راغواړي د دې تقریرونه فکري دی هلته ورځي. په دا مجلس د میلادوي کې اوس دواړه سره اکثره سره ملګري وي. تاسو وګورئ داسې یو تصویر هم پر میډیا راغلی دی اوس سم هغه بریلویت هم ښکاره سولو. دا کمال قادري خو په دې بریلویت شرمېږي نه، دی څه په شرمېدی. دی اوس هم داسې ورسره ناست دی د هغه سره. شاته هلته د بریلویانو جنډۍ ده، د شا ورته ولې ده، دا بل څنګ ته ولاړه ده. نو دا والا بریلویت و صیفیت چې هیڅ شي. نو دا شان دا مختصر ذکر کړل چې دا سړی چې کوم دی چې انکار په ظاهره کوي او په حقیقت کې دی دغه هم بریلوی دی هم صیفي دی. نو پکار دی چې علما د دغه شانو سره متوجه وي دې شان ته او د دې فتنې خلاف چې کوم دی هغه خپل اوازونه پورته کړي. او دا چې دا زموږ د علماء حق علماء دیوبند دا کسان جړې کاټوي تر څو پورې چې د دې فایدې د دیوبند نوم استعمالي او څه وخت چې بیا هغه د دوی په شپه سپا مسایلو کې دیوبند چې کوم دی هغه پر دوی رد وکړي. علماء دیوبند د دې مسلې ور رد کړي، بیا دوی د هغو علماو خلاف داسې سخت بد زباني کوي چې د ټولو خلکو نفرت د هغو څخه پیدا کوي. بیا په مختلفو الفاظو باندې په بدو الفاظو باندې یادوي. تاسو وګورئ مفتي ندیم صاحب سره د مکالمه راله په کومو الفاظ یادوي. او اوس دغه شیخ رحیم الله صاحب دا هغه عالم ولو چې د دپاره ډېر قابل قبول ولو او د خپلې مدرسې له راوغوښتي. دلته خلکو دا تاثر ورکوي چې زه دیوبندي یم، ځکه شیخ رحیم الله صاحب د په هغه باندې خپل دیوبندیت چې کوم دی هغه ثابتوي. لیکن الحمدلله موږ چې کومه دعوه کړې دا وخت څخه چې شیخ رحیم الله تا خطا ایستلی ولو، تا په دروغو باندې دی راغوښتي ولو، ځان بیا حقیقت نه و ښکاره کړی. نو اوس چې د هغه ستا حقیقت ولیدي اوس ته هغه ته بد الفاظ وایه، په بدو لقبو یا د بېعزتي یې کوي خپل شاګردان. وګوره د شیخ رحیم الله صاحب کومې بېعزتي کوي، په کومو الفاظو کې په دا ګروپانو کې پسې لګیا یې. نو دا اوس اداب و اخلاق دی چې چا سره ستا علمي اختلاف وي او بیا ته د هغه پسې دا رقم غلط الفاظ وایې او غلطې خبرې پسې کوې. وینې نو پکار دی چې علما کرام د دغه رقم فتنو څخه ځان وساتي. دا صرف یو نه دی، دا یو ډېر غټه نظریه، ډېر غټ لهر چې کوم دی هغه زموږ په علاقو کې د خلکو دا موجود دی. خو اکثره چې کوم دی هغه اوس هم پټ دي. دلته پټ بریلویان، پټ سیفیان بیخي ډېر دي، بې شمېرې دي. خو چونکې بعضو ځان ښکاره کوي او بعض چې کوم دی هغه اوس هم پټ دي، په اتلتکۍ کې ځان پټ کړی د سیفیت او د بریلویت. چې څه وخت حالات ورته سازګار سي بیا به دوی راوځي. نو الحمدلله دا موږ دا وایو دوی ته چې تاسو چې هر رقم ځان پټ کړئ، علماء حق چې کوم دی هغه ستاسو په دې شرارتو، ستاسو په دې دجلو باندې چې کوم دی هغه خبر دی او وخت په وخت به هغه عوام خبروي. تاسو دا مه وایاست چې علما چې کوم دی هغه علماء دیوبند غافله دي د خپل دغه څخه. انشاءالله ستاسو جوړې به دلته کاټي. دلته علماء دیوبند ډېر غټ او ډېر مضبوط بنیاد لري. نو واخر دعوانا الحمدلله.